دیدار الله نصیب کړي. الحمدلله والشکر لله. دا اوس چې زمون کوم سفر د حرمین شریفین شو دا 30 وابارو دیرشم زل دا الحمدلله دا د درود شریف برکات دي. نو که تاسو دا غواړئ چې تاسو کم از کم حرمین شریفین ته هر سړی غواړي چې زه لاړ شم نو انشاءالله درود شریف په کثرت سره وایو که نه به وایو به که نه انشاءالله تر هغې پورې به نه وده کېږو چې تر څو پورې موږ او تاسو کم از کم 1000 پیرې نبي علیه السلام باندې درود شریف نه ویلې. او بل د دې نه علاوه تیر کال الحمدلله ما یو وظیفه تاسو له درکړې وه چې هغه د حج او د عمرې باره کې وه. الحمدلله هغه دومره وایرل شوې ده دومره دا اوس چې کوم دی تللی وم حرمین شریفین ته طواف مې کولو د طواف په دوران کې 2-3 ملګري راغلي د 400 و ما ته حضرت تاسو د عزیز الرحمن هزاروي صاحب مرید میجي و یاره د هغوی یو مرید یو وظیفه بیان کړې هغه مې یو 3 ورځې وکړه الله راته لاره کوله وکړه. نو ما ویډیو د سره شته دی وایي او چې شته را سره هغه چې ما ته ګوري او د ویډیو ته ګوري وجې دا خو وظیفه تاسو بیان کړې ده. نو بیا ورته ما وایم الحمدلله دا د دې درود شریف او د دې برکات دی. او اوس هم الحمدلله زما شلمه ورځ چې زه راغلم د حرمین شریفین نه او بیا الحمدلله خدای پاک ټیکټ کړی دی. نو درود شریف به وایي انشاءالله. زما د طرف نه یو وظیفه ځان سره نوٹ کې هغه مخکې مې یو وظیفه ورکړې وه او اوس بله وظیفه ده. کم کس چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه په مونځ کې د دې نه وروسته دا دعا کوي ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. الله پاک بدا انسان ان قریب زر حرمین شریفین ته بوزي نو کو به انشاءالله.